بعض اوقات نو نن مې باندې الله معافي کوي په یو باندې الله پاک بعض اوقات نیول وکي لکه قرآن دا مضمون ذکر کوي ويعفو عن كثير مون خود ډېرو ګناهونو تاسو ته مغفرت کو بخنه کو بعض اوقات الله په نو نن مې باندې معافي کوي په یو باندې الله رانیسي ایوم دسی نی چې بالکل صفه هسته نه ختم کی نه په مسلمانانو باندې هو هغه یوم دی د پاری چې الله ځان ته متوجي کی مسلمان باندې کوي تکلیف الله راولي نو نن مې ګناهونه وت الله معاف کړي دغه تکلیفونه په الله نه راولي هغه یو د وجه چې الله کله زلزلہ راولي یا طوفان راولي یا مثال کې دوه پر بل د آفت مصیبت راولي په دې کې مقصد د مسلمانانو چې الله پاک یې سګي ځان ته متوجي کی ځکه قرآن پاک د یو عجیب قاعده او قانون ذکر کړ دی الله پاک فرمایي کله چې قوم نافرمان شي نو موږ په تنګي راولو قسم طریقو سره تنګي دې د پاره چې دې موږ ته مینت زاریو کې موږ ته عاجزیو کې د خپل نافرمانی پرېږدي وې دې کې دې سره ټیک نشي کنه بیا په موږ بدی باندې فراخي راولو فراخي سره پر راولو چې دې زموږ د نعمتونو شکریا ادا کیو زموږ اطاعت او فرمانبرداري ول جوړ شي وې دې چې بیا په دې نعمتونو کې امداسي نشي کنه نو بیا په دریم ځل باندې بیا الله پاک وي خپل عذاب نازلوم چې د صفه هسته نه بیا ختم کم دا یو انسان په تکلیف باندې ناراضي پر راحت باندې ناراضي دې په کوم حالت الله تعالی سي دغه یو انسان باندې اتمام حجت وشي الله په تکلیفونو راولي ماته متوجي شي الله په فراخي راولي ماته متوجي شي چې کله دې په تنګي کې الله ته متوجي نه شو په فراخي کې الله ته متوجي نه شو نو دا صفت الله قرآن کې د کافر ذکر کړی دی د کافر دوی خوینه الله ذکر کړی دی وسره د مسلمان هم دوی خوینه ذکر کړی دی کافر په فراخي کې غافله فراخي د غافله دی تنګي د نو امید دی ځکه د کافر چا نو امید دی د دې په مقابله کې مسلمان باندې تنګی رااله او د خپل رب نه به امید ساتي ا تنګی کو په هر صورت کې به بیمارو د کو په کاروبارونو د کو په هر څه دی به د خپل رب نه امید ساتي چې کم رب دا تنګی را وسره دا رب زماره تنګی ختمي او چې کله فراخي ده نو دی به الله دوی الله فراخي ست طرف نه ده نو دی نورم عبادت لزور ور کوي زما به خبر باندې پیش وي د مسلمان علامت څه دي په فراخي کې څه شاکر په فراخي کې شاکر او په تکلیف کې صابر شاکر او صابر او کافر په فراخه کې غافله او په تنګي کې نه امیده دا الله قرآن کې د مسلمان او د کافر فرق ذکر کړی دی هر سړی د خپل ځان ته سوچ کی